مړشوه تر هغې پورې به نه واپس کېده چې دا جینۍ به وجلې نه وه کله به د سارې څوک راغلل بس دا جینۍ به مړه پرته وه بیړۍ به واپس شوې وه بحري بیړۍ او دا بحري بیړۍ د څه وه وایي دا بحري بیړۍ دا پیری او جن پې الله پاک مسلط کړی وایي په دې علاقو باندې یو صاحب تېرېدو حافظ قرآن حافظ ابوبکر البلبلاني رحمه الله وایي چې کله په دغه علاقو باندې تېرېدو وی په یو کور کې د جړا چغې او سورې او فریاد راتلو د کور په خوا تېرېږي زنانه چغې سورېږي او جوین فریاد کوي نو په دې دوران کې د حافظ ابوبکر البلبلاني صاحب وایي چې راشه د دې کور والا څخه مې نو زه به رب دفه کړم زه به دوی ته دغه وکړم زه به ورسره مدد او تعاون وکړم چې دروازه وټکوله یو هغوی ورله اواز ورکړو ورته وایي ته چې کوم دی ولې هغوی ستاسو په دې کور کې ډېر بوی خم دی ډېره لویه صدمه در باندې راغلې ده دا څه باعث او سبب یې څه دی هغه ورته فرمایي د دې باعث او سبب دا دی چې که تا ته بیانوم چې په زخمونو مالګې دوړول دي وایي نه خیر ووایه راته بس هغې ورته واقع بیان کړه دا زمونږ په دې وطن کې د یو میاشت بعد یو جن یو پیری د بحري بیړۍ په شکل کې راځي او هغې ته مونږ یو ښایسته ښکلې جینۍ نوجوانه هغه ورته سجاو کړو د سمندر په غاړه ورته کېنو وایي چې کله دا بحري بیړۍ په هغې حمله وکړي بس زنانه هم وپټ شي زمونږ نه د عذاب هم ورپدفه شي وایي ښه د پیري سره مقابله د زنانه په صورت کې کوي ویا وایي دا پیره به دا زنانه نه لیږي وایي بادشاه سلامت اډر کړی خسکڼې ایښتې دی هغه زما د لور په سر باندې راختلې سبا به دا ښه مزېداره سنبالېږي او د سمندر په غاړه باندې به دا جینۍ کېنولی شي لہذا د هغې نه د بچ کېدو څه صورت نشته حافظ ابوبکر البلبلاني صاحب ورته وایي د هغې سره به مقابله دا پیره زه کوم تاسو به ورسره مقابله نه کوئ د دې پیري سره وایي بادشاه له به زه جواب ورکوي هغه له به جواب ورکوم کله چې بادشاه لښکر راولېږو دی ورته وایي زه سره دا زنانه مه بوځئ مې وجلې هغه ورسره روان شو د سمندر په غاړه باندې کله د شپې دی خلکو یقین و چې سبا موږ راځو دی به وفات شوي د سمندر په غاړه باندې دغه بحري بیړۍ د مقابلې لپاره حافظ ابوبکر البلبلاني صاحب کېناستو او هغه آیاتونه یې لوستل هغه سورتونه یې وي د قرآن مقدس چې په کومو کې د جناتو او پیریانو نه پناه راغلې ده قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق دا سورتونه او نور یې د قرآن ډېر شی حصه تلاوت کړه کله چې دغه بحري بیړۍ دته راښکاره شوه او ډېر په یو عظیم الشان کیفیت سره په ده باندې حمله کوي په سمندر کې دی ورته چې کوم دی د قرآن دغه آیتونه لولي او د خپل ځان د حفاظت دپاره د الله پاک نه دعاګانې غواړي چې ده ته مکمل رانږدې شو په ده باندې په کوم وخت کې حمله کوله نو په دغه دوران کې حافظ ابوبکر البلبلاني رحمه الله په دغه دوران کې ده دا صورتونه پرې ورشوف کړل چې کله یې پرې صورتونه ورشوف کړل نو په دې دوران کې دا بیړۍ د دې نه یو لوګی جوړ شو یو لوګی ترې والوتو او هغه چې کوم دی بیړۍ الله ربالعزت ختمه کړه د قرآن مقدس د برکت په وجه باندې چې کله دا بیړۍ ختمه شوه خلکو وایي سبا چې خلک رالل د سارې مانځه نه بعد بیا د سمندر په غاړه باندې ښه تازه حشاش او بشاش ناست دی بادشاه لښکر راولېږو چې ویې کتل عجیبه ډار دی هلکه سړی خو ژوندی دی دا کومه کاته ده بادشاه لېږو نو بادشاه ورته وایي تا سره سحر دی جادو دی څه دي ورسره وایي ما سره هېڅ هم نشته د الله ربالعزت قرآن دی زه مسلمان یم د قرآن په ذریعې سره مې ورسره مقابله کړې ده هغوی چې کله دا خبره اوري د بلې میاشتې نه به بیا راځي او بلې میاشتې نه به بیا راځي چې تر څو پورې دا پیری ختم کړی نه وي پاتې کېږي به نه هغه چې په دویمه میاشت بیا راغی په درېیمه میاشت بیا هم دغه شان مقابله ورسره وشوه او ده دا مقابله وګټله نو بادشاه خلک راجمع کړل شهنوازه بادشاه او ورته یې وایي دا مسلمان دی او دا حافظ قرآن دی لہذا د دې بحري بیړۍ او د دغه پیري سره مقابله د بل چا په وس کې نه وه دی چې په کوم مذهب دی موږ ټول مسلمانېږو لس جزیرې انسانان لس جزیرې لس په لسه جزیرې دا په تبلیغ باندې نه دي مسلمانان شوي خفه کېږئ مه زه په خپله تبلیغ یم چلې مې ډېر شی لګولي سروزې مې لګولي تبلیغ د برکته الله پاک په دې ځای کې نولی خو لیکن دا د تبلیغ د برکته دغه لس جزیرې نه دي مسلمانان شي د جهاد د برکته نه دي مسلمانان شي د بل څیز د برکت نه نه دي دا الله ربالعزت دغه لس جزیرې خلک دا د قرآن د حافظ قرآن په وجه باندې مسلمانان کړي اوس هم هغه لس جزیرې خلک مسلمانان دي هغه د هغوی چې کومې بتکدې وي نو بادشاه اعلان وکړو چې دا په مساجدو باندې بدلې کړي
باغی کې اوسم چې کوم ځای د هغوی په خودکدو کې ختمې شوي دي مساجد دي الحمدلله لس په لسه جزیرې خلک مسلمانان دي د دغې مالکي د علاقې د دې مدرسو د برکت نه د یو حافظ قرآن د برکت نه دا هغه مدرسه ده چې په دې کې به انشاءالله الله رب العزت په زرګونو حافظان جوړوي انشاءالله الله رب العزت به د دې نه عالمان پیدا کوي او دا به د معاشرې دپاره نور او رڼا وي انشاءالله العزیز نو لهذا د دې مدرسو سره به مینه کوو د علماء کرامو سره به مینه ساتو د دوی سره به محبت کوو او چې څه قسمه قرباني راځي انشاءالله د الله په دربار کې دا علما زموږ نه څه غواړي انشاءالله وپېښ